تقریبا یو مان یو نیم من وګورو دوه دیګه وریجو ولا دوه دیګه نه هغه وګورو. دا د خیبر ضلع جمرود بازار مشهوري چولې د دلاور شاه چولې دي د کومې د خوړو دپاره چې نه یوازې د جمرود او د باړې خلک بلکې د نورو ضلعو نه خلک هم راځي. د دغه چولو خرڅوونکي وایي چې دوی روزانه د 1 من نه واخله تر 2 منو پورې لوبیا وباسي. مشهور چې کوم دا دکان چې کوم دی دلاور شاه عجیب په نامه باندې مشهور دی. دا تقریبا 40-50 کالونه دکان مونږ کوو. غریب او بادشاه الله باقي د اوس جیته ولا شوی بوش وي چې ځای چلوي دکان چې صفایي کوشش هم ډېر کوو. بوش په بازار کې چې کوم خشه ملاویږي هغه مونږ راخلو او بیا چې کوم دی باندې مونږ د خرچه کوو. مصالې د ملاویږي په خور نه مونږ راوړو. ډېر خلک دې تر وخت لوکل مونږ د خپل مصالحه سپیشل جوړو بوش وي او ډېر خواري به کوو. تقریبا یو مان یو نیم من وګورو دوه دیګه وریجو ولا دوه دیګه نه او وګورو. دوی زیاته کړه چې د دغه چولو د ذایقې شوقین خلک نه یوازې دلته په خیبر کې بلکې په بهرو هیوادونو کې هم موجود دي او د دوی چکني او چولې بهرو ملکونو ته هم ځي. مرګري سي تقریبا دوبه له دو ځایونه چکني مبني مونږ نه وړو بوش او دلته دوړ کې نه په خبر نه چر ساتنه مردان نه کراچي پورې دي ځنه خلک راچي وړي ځان سره سي چیرته پوښ دا چکر مگر له سوزي بیا ځان سره دي نه خلي تبلیغ مرګري چې کوم دي دي سروزه یا چيلې ملي دي ځنه ځان سره وړي استعمال دي ځان سره وړي بازار کې پوښ ملاوت په کېږي نه. مونږ کوشش دا وی چې معیاري شې چې کوم خلکو ته ورکو پوښ سرګندې کې سم مصالحه د مونږ جوړو په خبر کې پوښ ته شل او دغه بیا پودینا وی وګوي ادرک وی دنیا وی بکې شین مرچ کې بکې او لوبیا او چې کوم ټینګ مونږ دینه او په پوښ چانا په کې ګاډي په څیر چټني جوړو. که هر څومره ګرانی راشي خو د دلاور شاه په دکان باندې رش نه کمیږي ځکه چې که دا خوراک یو طرف له غریبانو ته په ښه ریټ سره ملاویږي نو بل طرف د دې ځای کې امیران هم لیونی کړي او د جمرود د هر کور د دسترخوان یو حصه جوړه شوې ده. محمد الله خان افریدي سنو پښتونخوا خیبر.